د فرمایي چې یو سړی د خپلې اهلیې سره د سهار نه لمونځ نه بعد نو بس چې روژه شروع شوه که د سهار لمونځ نه بعد دی او که ماسپښین دی او که مازدیګر د هغه سره دی وایي لوبې ټوکې کوي او د هغه انزال وشي نه دې ته ویلی شي جماع حکمي. جماع حکمي باندې چې کوم دی صرف قضایي کفاره پکې نه وي. هلته کفاره چې صورتن معنن دواړه جمع شي. صورتن او معنن جماع محل غواړي. دې صورت کې چې دی لوبې ټوکې کوي چې کوم دی او د هغه خوش طبیعت د وجې نه د هغه نه اوبه خارجې شوې دا معنن دغه دی جماع ځکه اوبه خارجې شوې خو صورت د جماع نه دی نو په دې باندې صرف قضایي کفاره پکې نه وي. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني أن يكون بعض الأعداد متداخلة في بعض. حاصل دا دی چې تا ته وی اوه قیدې پکار وي. څلور قیدې هغه وي چې تا کوم فریق ته سهام ورکول دغه سهام چې فریق ته ورکوو په دې منځ کې څه نسبت دی. کله به منځ کې تماثل وي او کله به په دې منځ کې توافق وي او کله به تباین. دا یو مسله وه. څلور دو چې رقم دې فریق ته حصه ورکړه دې فریق دې فرقو ته تا کومې حصې ورکړې اوس دغه فرقو کې خپل منځ کې نسبت وګورو. دا نیاګانې دي دا ماماګان دي او دا ترونه دي او دا لوریانې دي. دلته به څلور نسبت وي. کله به د دې منځ کې تماثل وي کله به دې په منځ کې تداخل وي کله به توافق وي کله به تباین وي. دا څلور قیدې وي. کله چې دغه رؤوس موقوفو منځ کې تماثل وي د هغه مثال ته پرون ذکر کړی. اوس د دې په منځ کې تداخل وي دویم نمبر د هغه تذکره کوي. والثاني دویم دا دی چې ان یکون بین بعض الاعداد چې وي دا بعض اعداد متداخلا دا متداخل وي په بعض په بعضو نورو کې. بعض اعداد په بعضو کې متداخل وي نو هلته به قانون دی فالحکم فیها. حکم دا دی چې ان یضرب اکثر الاعداد ضرب کړی شي اکثر د اعدادو په اصل المسله په اصل د مسلې کې. نو هلته دی وی چې کوم ځای کې تداخل و نو موږ اکثر اغستو دپاره د عمل نو دلته ته وایي اکثر د اعدادو راواله او ضرب یې که په اصل د مسلې کې. مثال به څنګه لکه 4 زوجات 3 جدات 12 عمن. سړی مړ شو 4 ښځې دي 3 نیاګانې دي 12 ترونه دي. نو چې سړی مړ شو ښځې پاتې ده بچي نشته نو ښځې دپاره کېږي ربع. جدات دي هغوی دپاره کېږي سدس او اعمام دي دا عصبه دي. مسله کې ربع او سدس راغلی. ربع خلط شوه د نوع ثاني سره مسله د 12 نه کېږي. د 12 نه مسله شروع شوله ربع په 12 کې 3 دا د ښځې شول او د جداتو سدسو په 12 کې سدس 2 دا د جدو شول. نو 2 او 3 څو شو 5 ته نه لاړ په طریقې د فرضیت. 12 نه چې 5 وباسي باقي پاتې شول 7 ورکه د اعمامو ته په طریقې د عصوبت تقسیم شو. دا ستا مخکینۍ خبرې وې. اوس راشه دې باب ته پرونی سبق نه موږ ورکه زوجاتو ته 4 دي ورکړي مو ته 3 دي 3 سهام دي ښځې 4 دي. دې کې نسبت وګورو چې د 3 او د 4 منځ کې تباین دی. تباین دی دا کل رؤوس د ځان سره وساته. دې ته رؤوسي موقوفه وایي 4 به ځان سره وساتي. 3 جدات تا ته ورکړي ته 2 دي 2 دي او جدات 3 دي. د 2 3 کې تباین دی دا غونډ رؤوس ځان سره موقوف کړه. دا ستا پرونی سبق دی. اعمامو ته تا ورکړي دي 7 اعمام دي 12 د 12 او د 7 منځ کې تباین دی نو 7 او 12 کې تباین دا غونډ ځان سره موقوف کړه. دا ستا پرونی سبق. نن سبق ته راوړه موږ ځان سره یو موقوف کړی عدد د 4 دی بل عدد د 3 دی بل عدد د 12 دی. یعنې دا هغه موقوف عدد. اوس په دې کې نسبت وګوره. نننی سبق دی دا دی چې په دې کې نسبت وګورو. بیا چې نن ګورو نو تا ته مې وی چې نننی سبق چې د رؤوس موقوفو منځ کې ګورو نو 4 احتمال آیا یو زمو سره 4 بل زمو سره 3 بل زمو سره 12 په تلګي متماثل نه دي.
تماثل نه راواخدو بیا وکې وګورو د دې څلورو نسبت وکړو باره ته د دې دریو نسبت وکړو باره ته نو منځ کې تداخل دی تداخل تعریف دا و چې د اقل متوجه که اکثر ته په مراتو سره هغه پالي کوي 4 متوجه که باره ته په 3 کرتې باندې ختموي که نه ختموي 3 متوجه که باره ته په 4 کرتې ختموي نو پته ولګېده چې دې منځ کې تداخل دی نو چې تداخل قانون د تداخل دا دی چې اکثر د متداخل راواله نو یو 4 دی یو 3 دی بل 12 اکثر پکې څه دي 12 دا راواله ضرب که په اصل د مسلې کې که مسله اصلي وي په عول کې که عولیه په رد کې که ردیه وي دلته مسله اصلي وه 12 غم وه نو دا 12 عدد دا ضرب که په 12 کې چې اصل د مسلې و نو 12 چې ضرب 12 کې 144 144 به ترېنه جوړ شي د چا چې حصه وه د اصل مسلې نه هغه راله په مضروب کې ضربه و مضروب هغه 12 دی خجی اصل مسلې نه په 12 کې موږ ورکړي 3 د زوجاتو ته 3 ضرب که چې کم دی په 12 کې 12 تینې 36 تقسیم که چې کم دی په 4 زوجو باندې 9 بیا ورسېږي نه دا به 9 بیا ورسېږي خجی دویم عدد زموږ سره و 3 جدات دله دې ورکړي 2 ضرب که په 12 کې 24 تقسیم که په 3 جدو باندې اته بیا ورسېږي 12 عمن دوی له دې ورکړي 7 ضرب 12 دینه به حاصل شي 84 واپس تقسیم که په دې 12 باندې 7 بیا ورسېږي لہذا بعض اعداد د بعض سره متداخل وي اکثر د متداخلو د راواغستو په هغه د عمل وکړو 2 قاعدې شي والثالث 3 قاعده ان يوافق بعض الاعداد بعضا چې دا بعض اعداد د بعضو سره موافق وي وفق پکې راشي نو فالحكم فيها بحكم داده ان يضرب وفق احد الاعداد لیو د اعداد وفق راواله او دا ضرب ک فی جميع ثانی په دویم ټول کې ضرب کا نو دا یو ضرب چې حاصل شو دې ته ویل شي یو ضرب دې ته وی مبلغ اول تاسې هم راوستي تقسیم دی وکړو لاندې در اوس د دې او دې منځ کې د نسبت وکړو وفقتو نو وفق راواله او په دې بل کې غونډ کې ضرب کا نو دې 2 عددونو نه چې څه شیز میلو شو دې ته ویل شي مغلب اول بیا به دې دویم ته وګورئ د دې منځ کې څه نسبت دی که چېرې تباینو په کل کې به ضرب او که موافقتو وفق د هغې راواله او بیا په دې کل کې ضرب کا دې ته مبلغ ثاني وایي چې د 3 طایفو نه حاصل شو اوس یې څلورمې ته نسبت وکړه که تباینو په کل کې ضرب وه که موافقتو وفق د یو راواله او په کل د بل کې ضرب کا دې ته وایي مبلغ ثالث دا مبلغ ثالث چې د 4 طایفو نه حاصل شو دې ته ویلی شي مضروب د مسلې بیا به دا راوالی ضرب دی کې په اصل د مسلې کې او په عول او په رد کې طالبه تصحیح د مسلې جوړیږي والثالث دریم دا ده چې ان یوافقا چې موافقت وي بعض الاعداد بعضا د بعض اعدادو د بعضو سره فالحكم فيها بحكم دا ده ان یضرب چې ضرب شي وفق احد الاعداد وفق د یو د اعدادو فی جمیع ثانی د دویم په غونډ کې ثم ما بلغه بیا چې دا کم ته ورسېده دا 2 عددونه دې ته موږ مبلغ اول وایو دا به ضرب کې په وفق ثالثې خو ان وافق که موافقت وفق کې به ضرب کې او که مباینت په کل کې به ضرب نو دا بیا مبلغ ثانی حاصل شو ان وافق المبلغ الثالث د دریم سره و ان لو کنه دې سره موافقت نو فالمبلغ فی جمیع ثالث به په غون ثالث کې ضرب او ثم المبلغ بیا دغه مبلغ چې د 3 طایفو نه حاصل شو دا به ضرب کې په رابع په څلورم کې کذالک هم دغه د څلورو نه چې حاصل شو دا مبلغ ثالث دی او دې ته مضروب ویلی شي بیا به ثم المبلغ دا مضروب به تراوالی ضرب دی کې په اصل المسله په اصل د مسلې کې د دې نه به تصحیح جوړ شي مثال به څنګه که 4 زوجات و18 بنتا و15 جدتا و6 اعمام یو سړی مړ شو 4 ښځې پاتې دي 18 لوریانې پاتې دي 15 نیاګانې دي او 6 ترونه دي ښځې پته لګي لوریانې شته نو د ښځو دپاره څه کېږي صبر
4 زوجات دپاره سمن او جینکې دي 18 هلک اوسه نشته دوی دپاره کېږي ثلثین 15 جده 15 نیاګانې دي د نیاګانو دپاره کېږي سدس او اعمام خو عصبه دي نو مسله کې راغی سمن ثلثین سدس نوع اول چې سمن دی خلط شو د نوع ثانی سره نوع اول چې خلط شي د نوع ثانی سره مسله ده 24 نه کېږي نو مال به 24 تقسیم کړو خجی 24 کې وګورو سمن 3 دي سمن پکې 3 دي دا به ورکې 4 زوجات ته جینکو دپاره کېده ثلثین ثلثین په دې کې 14 دي 24 کې 2 حصې ثلثین هغه 14 دي دا به ترې ورکې جینکو ته سدس پکې کېږي په 24 کې 4 دا به ترې ورکې 15 جدو له اوس 4 دی واغستو او 16 جینکو اغستی دی 20 شو 3 پکې ښځو اغستی 23 شو نو په 24 کې څه پاتې شو یو به ورکې 6 اعمام د اعمامو ته ورکړه دا تا تقسیم وکړو د وړاندې چې کوم قانون هغه انداز باندې را روان وي تقسیم دی وکړو اوس دې باب ته راشو په دې باب کې 2 مسلې وي یوه پرونۍ مسله وه یو نننۍ مسله ده پرونۍ مسله پکې چلو ښځې موږ ورکړو چې کوم دی 4 زوجو ته 3 مو ورکړي دي سهام 3 دي ښځې 4 دي دا 3 په 4 نه تقسیمیږي منځ کې نسبت وګوره نسبت یې د څه شي دی تباین تباین کې طریقې کل موقوف کا 4 ونه ښځې ځان سره وساته دا د پرونی سبق دی 18 بنتن 18 جینکې دي ورکړي ته ول 14 دي نسبت په منځ کې وګوره دا چې کوم دی ورکړي دي 14 دي او جینکې 18 دي متوجه که 14 18 ته متوجه که 2 به ترې لرې کړي بیا به چې کوم دی هغه 2 راوالي دې ته برابر کړي نو 2 په 2 برابر شي نو څه شی شو موافقت بالنسب دی موافقت بالنسب کې به نصف رؤوس ځان سره موقوف کې نصف رؤوس نو 18 نصف څه دی 9 ځان سره موقوف کړه دا هم دې پرونی سبق 15 جدتن 15 نیاګانو ته تا ورکړي دي 4 حصې سال دی او جینکې پکې 15 دي 4 15 نه تقسیمیږي منځ کې تباین دی دا غونډې ځان سره موقوف کړه 6 اعمام دي شپږ په دې کې ترونه دي تا وله ورکړی دی یو په شپږو نه تقسیمیږي تباین دی دا شپږ په شپږ موقوف کا دا ستا پرونی سبق چې د سهامو د رؤوسو منځ کې د نسبتونه کتل او په هغه انداز ځان سره ساتل اوس نننی سبق ته راشو نننی سبق دا چې دا کوم رؤوس ته ځان سره موقوف کړي په دې کې چې کوم دی نسبت وګورو نو چې موږ وکتل یو عدد تا سره دی د 4 دا ښځې دي بل عدد تا سره دی 9 دا د جینکو دی بل عدد تا سره دی 15 دا د نیاګانو دی بل عدد تا سره دی 6 دا چې کوم دی د اعمامو دی دا تا سره اعدادو آیا په دې اعدادو کې چې وګورو یو بل سره برابر دي نه چې برابر نه دي تماثل نشته لومبنۍ قاعده پکې ووتل هغه پکې نه ده یو بل سره متداخل دي نه چې تداخل هم پکې نشته دېمه قاعده هم ترې ووتله د دوی په منځ کې چې وګورو نو موږ سره اعداد حاصل دي 4 6 9 15 4 6 9 15 د دوی په منځ کې موافقت دی دغه 4 عددونه دي موقوف کړي دي نه پکې تماثل شته نه پکې تداخل شته بلکې څه پکې دی توافق وجه دا چې دا پلین که ځان دپاره تا ځان ته پلین کړه نو تا سره 4 اعداد دي 4 6 9 15 هغه وفق دا دی چې دا مخکې چې کوم دی 4 او 6 دي دوی کې موافقت بالنسب دی ځکه دا 4 متوجه که چې ته 4 به ترې وغورځېږي 2 راواله 4 ته یو ځل به بیا 2 په 2 برابرېږي نو څه شی شو موافقت بالنسب دی که نه موافقت رالی نسب د احدهما راواله او په دې کل کې ضرب کا د 4 نسب 2 دا راواله او په دې 6 کې ضرب کا کوم چې دا 6 اعمام دي نو 2 په 6 کې 12 دې ته مبلغ اول وی 2 عدد د منځه ستا ووتل 4 ښځې او دا ترونه 2 عددونه چې کوم څیز میلاو شو دې ته مبلغ اول وی که چېرې دا نور ورسره نه وي که نه بیا به دغه مبلغ رالو په اصل مسله کې بیا ضربو خو دلته موږ سره نور هم شتې نو دې ته موږ مبلغ اول ویو چې د 2 فریقو نه حاصل شو خو کوم عدد میلاو شو 12 که چې زموږ سره بل عدد دی 9
اوس بار او نو کې چې وګورو دې کې موافقت دی، نو متوجه که باره ته که نه 3 به پاتې شي، دا 3 بیا متوجه که دې نو ته په یو ځل په بیا ځل په دریم ځل به 3 په 3 برابر شي. نه موافقت بالثلث دی، د چې موافقت بالثلث دی، او ثلث د احدهما راوله او په کل د دې بل کې ضرب کا کنه، ثلث د احدهما راوله او په دې بل کې چې کوم دی ضرب کا، نو 12 دې راواغستل ټول د 9 ثلث دی 3 12 ضرب 3 36، نو د 3 طایفونه تا ته 36 میلاو شول، دې ته وایي مبلغ ثاني. د 3 طایفونه چې میلاو شو مبلغ ثاني ورته وایي. 36 ته خبره ورسېدله. خجی دا خو 36 دی، موږ زموږ سره بل عدد دی 15، د دې 15 او د دې 36 منځ کې چې کوم دی څه نسبت دی، دې کې موافقت دی چې کوم دی دا خمس باندې، د 15 او د دې په منځ کې موافقت بالخمس دی. نو چې خمس دی نو بیا دا 36 راواله دا موافقت منځ کې بالثلث دی. 3 داسې عدد دی چې دا دواړه ختموي، خمس نه 3 چې ته 15 ته متوجه کې ختموي کې نه ختموي، او دا 3 چې ته 36 ته متوجه کې په 12 کرتی هغه هم ختموي. نو د 36 او د 15 په منځ کې موافقت بالثلث دی، نو ثلث د احدهما راواله او په کل د بل کې ضرب کا. که د 36 ثلث رالی نو 12 دی په 15 کې ضرب کا، او که د 15 ثلث رالی نو 5 دی 5 ضرب کا په 36 کې ستا خوښه ده. که 12 په 15 ضربې او که 5 په 36 کې ضربې، نو 36 ضربې 5 دینه به حاصل شي 180. دی 180 ته موږ وایو مبلغ ثالث. د څلورو طایفونه حاصل شو مبلغ ثالث. دی څلورو طایفونه چې کم حاصل شو هغې ته موږ مبلغ ثالث هم وایو، او دې ته موږ مضروب د مسلې هم وایو. اوس دا مضروب چې 180 دی دا راواله او ضرب یې که په اصل د مسلې او په عول او په رد د مسلې کې. مسله د چا نه وه؟ د 24 نه وه. 180 ضرب 24 د دې نه به حاصل شي 4320، د دې نه به حاصل شي 4320. د چا دپاره چې حصه وه هغه راله په مضروب کې ضربه وه، مضروب ته پیژندل 180 دا مبلغ ثالث هم او دا مضروب هم. د 24 نه د دې ښځو دپاره چې 4 ښځې موږ 3 ورکړي، دا 3 د ښځو هغه راواله 180 کې ضرب کا، د دې نه به حاصل شي 540. هرې ښځې ته به د هغې نه میلاویږي 135. او د 18 جینکو سه د 24 نه 16 راواله چې کوم دی او ضرب یې که په 180 کې هغې نه به حاصل شي 2880. بیا په 18 جینکو تقسیم کا 160 به د یوې رسي. د 15 ترونو سره چې کوم دی د اصل مسلې نه د جدو سره 15 جدو سره د 24 نه 4 ضرب که په 180 کې نو دې نه به حاصل شي 720. بیا په دې تقسیم کړه. دارنګې 6 اعمام هغوی سره و 1 په ضرب که مضروب کې چې 180 دی 180 به شي. 180 چې بیا تقسیم کې په شپږو اعمامو باندې 30 به د یو ورسیږي. نو تا ته وی چې دا به ضرب کې، نو لہذا دو مینس کې توافق. والرابعو څلورم صورت دا دی ان تکون الاعداد متباینتن. دا چې کوم رؤوس ته موقوف کې دی په منځ کې مماثلت امنی، تداخل امنی، توافق امنی، بلکې تباینی. د تباین په صورت کې به بیا کل په کل کې ضربې، یو کل په بل کې دینه چې حاصل شي هغه ته مبلغ اول وایو. دا ټول په دې دریم کې مبلغ ثانی، دا دریم په څلورم کې مبلغ ثالث. بیا به کل په کل کې ضربو. والرابع ان تكون الاعداد متباینه، چې اعدادو کې تباین وي، لا یوافق بعضها بعضا، چې بعضې د بعض سره موافق نه وي. فالحكم فيها الته حکم دا دی چې ان یضرب احد الاعداد، یو د اعدادو ضرب کړی شي په جمیع ثانی، یو په دې بل کې ضرب که دا مبلغ اول، ثم ما بلغ به چې کم ته دی ورسېدو دا راواله په جمیع ثالث، په دریم کې ضرب که دا مبلغ ثانی شي، ثم ما بلغ به دی چې کم ته ورسېدو په جمیع الرابع دا به مبلغ ثالث شي. چې د څلورو طایفو نه حاصل شو دا مبلغ ثالث، دا هغه مضروب دی.
ثم ما اجتمع بیا دا مضروب براوالی دا چې کوم جمع شو دا به ضرب کې په اصل المسله اصل د مسلې کې بیا ضرب کې دا غینه به تا تصحیح درکوي مثال ذکر کوي که امرأتین و ست جدات و 10 بنات و 7 اعمام څلور طایفې پاتې دي امرأتین دوه ښځې دي او لوریان شته چې ښځې وي نو لوریان دپاره سمن جداتو دپاره سدس 10 بنات دپاره ثلثین 7 اعمام عصبه دي نو مسله کې راغلی جي سمن سدس او ثلثین سمن خلط شو د نوع ثانی سره مسله کېږي د 24 نه 24 کې چې کوم سمن دی نه هغه 3 دي دا به دوه ښځو ته ورکړي 6 جدات هغوی ته به ورکړي سدس په 24 کې سدس 4 دي دا به دوی له ورکړي او 10 بنات 24 کې ثلثین دي 16 دا به ورکړي لسو جینکو ته نو اوس یې جمع که 3 ښځو اخیستو 4 جدو اغستو نو 4 او 3 و او 14 پکې جینکو اغستل نو 7 جمع 16 23 یو پاتې شو دا یو تنه ورکه 7 اعمام ته دا ستا قانون د وراثتو د مخکې نه دی تقسیم کوو دا د تقسیم طریقه وه هغه پوره شوله اوس راشو زمونږ دې باب ته چې دې باب کې مونږ تصحیح کوله نو دې باب د تصحیح کې اوس وګورو نو تا ته 2 لارې ښوولې وي یو پرونی سبق یو د نننی پرونی سبق د سهام او د رؤوسو کې هغې ته وګورو ښځې دا ښځې دي 2 توله ورکړه 3 سهام 3 دي ښځې 2 دي 3 په 2 نه تقسیمیږي نو کل رؤوس ځان سره موقوف کا 2 6 جدات دي تا ورکړي دي وله 4 دا 4 دي لاندې جدې 6 دي 4 په 6 نه تقسیمیږي نسبتونه پکې وکړه 4 چې ته متوجه که 2 به پاتې شي 2 4 ته متوجه که په یو ځل په بیا 2 په 2 برابرېږي موافقت بالنسب دی چې موافقت بالنسب نسب د رؤوس ځان سره وساته نو 6 جدات نه به څو وساتو 3 به ترې وساتو نو یو دې ځان سره موقوف که 2 بل دې موقوف که 3 ښځې دې بل طرف واخوتلو 10 بنات 10 بنات چې کوم دی دوی له ورکړي 14 دي لس متوجه که 14 ته نو 6 به پاتې شي 6 متوجه که 10 ته نو 4 به پاتې شي 4 چې کنه متوجه که 6 ته نو 2 به پاتې شي 2 متوجه که 4 ته نو 2 په 2 موافقت بالنسب نو د 10 بنات نه ځان سره موقوف که 15 د دوی نه به وساتي 15 7 اعمام ته دې له ورکړی دی یو په 2 نه تقسیمیږي منځ کې تباین غونډ موقوف که وواړه دا ستا پرونی سبق موقوفات دې جوړ کړه کنه اوس به نن ته راوړو نن چې موږ وګورو موږ ځان سره اعداد برابر کړو یو 2 عدد دی چې د ښځو نه میلاو دی بل 3 عدد دی د جداتو نه میلاو دی بل چې کنه د 5 عدد دی بناتو نه میلاو دی بل 9 عدد دی چې د اعمامو نه میلاو دی دا اعداد زنګ مخې ته رال اوس د دوی په منځ کې نسبتونه وګورو یو عدد موږ سره 2 دی بل 3 دی 2 او 3 کې صحیح تباین کل په کل کې ضرب کړو نو 2 په 3 کې 6 ښځې دا 6 شو اوس بل عدد زموږ سره دی 5 د 6 او د 5 کې څه نسبت دی بیا تباین دی نو بیا یې ضرب کړه نو 6 په 5 کې 30 30 چې کوم دی بل خواته زموږ سره د 30 دا مبلغې ثاني شو چې د 3 طایفو نه میلاو شو اوس زموږ سره څلورم عدد دی د اعمامو د 9 نو 30 او د 7 منځ کې بیا تباین دی نو کل په کل کې بیا ضرب کا 30 ضرب 7 نو 210 دی 210 ته ویلی شي مبلغ ثالث چې د 4 طایفو نه میلاو شو او دې ته ویلی شي مضروب د مسلې 210 دا مضروب د مسلې دی دې ته مبلغ ثالث وی چې دا د 4 طایفو نه حاصل شو اوس 210 راواله ضرب که په اصل د مسلې او په عول او په رد د مسلې مسله اصلیه وه د 24 نه وه نو 210 ضرب 24 5040 به جوړ شي 5040 ته لاړه اوس د چا چې حصه وه د اصل مسلې نه هغه راله او مضروب کې ضربه و مضروب یې 210 اصل مسلې نه د ښځو سره چې کوم دی و 3 به ضرب کې په 210 کې دوی ته به میلاو شي 630 په 3 ښځو تقسیم کا نو څه به ترې میلاویږي
215 به تی ملاو شي یو ته ښه جي جدي دي چې کوم دی سته جدات دي هغوی سره 4 ضرب که په 210 کې نو 880 دی به تقسیم کې په دې جدو باندې 140 به د یو رسیږي ښه جي د سره دریم عددو 10 بنات د دوی سره 16 چې کوم دی ضرب که په 210 کې دی نه به حاضر شي 3360 دی په 16 باندې تقسیم کا 336 به د یو رسیږي څلورم عدد زموږ سره و چې کوم د اعمامو د هغې سره یو ضرب که په 210 کې نو 210 هغه 210 بیا تقسیم که چې کوم دی په اعمامو باندې نو د یو پکې څونه رسیږي 300 دا د تقسیمونو دا د مباینت صورتو اوس همدغه مسله تا د دې فصل کې بیانوي واذا اردت ان تعرف کله چې ته وغواړې چې وپېژنې نصیب کل فریقین حصه د هر یو ډلې د هر فریق ته حصه وپېژنې من التصحیح نو څلور قیدې دي یو فضرب ما کان لکل فریقین د هر فریق چې حصه وه من اصل المسله د اصل مسلې نه چې د هغوی کومه حصه وه مثال دی نږدې صورت کې د اصل مسلې نه د ښځو د 24 نه 3 دا یو ښځې یو فریقو جدي یو فریقو دا ښځې چې یو فریقو په 24 کې د اصل نه د دوی 3 دا به ضرب کې په کوم ځای کې فيما ضربته في اصل المسله هغه څه چې تا په اصل د مسلې کې ضرب کړی و موږ ورته مضروب وې موږ ورته مبلغ ثالث وې هغه مبلغ ثالث دی راغستی و تا په اصل مسله کې ضرب کړی اصل مسله و 24 او مضروب 210 دا 210 ته اغستی و په 24 کې دی ضرب کړی نو د چا چې حصه وه د ښځو 3 دا راواله په دې مبلغ ثالث چې 210 دی په ده کې ضرب کا څنګه چې موږ دلته اوس کول که نه نو فما حصله کم چې دې نه حاصل شو نو کان نصیب ذلک الفریق دا هم د دغه فریق د ښځو حصه ده نو یا مثال په طور 6 جدات ته د 24 نه ورکړي دي 4 راواله او هغه عدد چې تا ضرب کړی په اصل د مسلې کې 210 دې ته موږ مضروب وې دې ته مبلغ ثالث وې هغه مو ضرب کړی په اصل د مسلې کې چې 24 نو د دې جدو حصه راواله چې 4 او دا به ضرب کې په هغه کې چې هغه دي 210 نو فما حصله کم چې دین حاصل شو کا د نصیب ذلک الفریقی دا دغه فریق حصه ده موږ په دې باندې عمل کوو اوسه پورې دغه طریقه مو چلوله 3 طریقې اوسه نور یو ځای کوي واذا اردت کله چې ته اراده وکړې ان تعرف نصیب کل واحد ته غواړې چې زه د هر یو حصه وپېژنم من احاد ذلک الفریق د دغه فریق د یو دا خو تا د ډلې حصه معلوموله د ښځو سره 3 هغه د ضربول په 210 کې د غونډ ښځو حصه معلومېدله اوس ته غواړې چې د یوې ښځې حصه معلومه کړم احاد ذلک الفریق نو داسې وکړه فقسم ما کان لکل فریقین د هر فریق چې کومه حصه وه هغه تقسیم که من اصل المسله على عدد رؤوسهم دلته ښځې وې 2 دوی ته میلو شوي 3 دا 3 تقسیم که په دې 2 ښځو باندې نو چې 3 د تقسیم که په دې 2 ښځو باندې 1 صحیح 1/2 بشي 1 صحیح 1/2 بشي د یوې ښځې پکې دا ورسېدل نو ته د هر یوې ځان له حصه ګورې چې ځان له حصه ګورې دا د فریق حصه راواله په هغوی تقسیم کا نو تا ته مثال په تور چې د ښځو 3 په 2 ښځو تقسیم کا 1 صحیح 1/2 بشي اوس د 1 صحیح 1/2 چې دا د یوې ښځې حصه شوه دا راواله من احاد ذلك الفریق على عدد رؤوسهم ثم اضرب الخارجه دا 1 صحیح 1/2 ضرب کا فی المضروب په مضروب کې چې هغه 210 نو دې ښځې ته به ورکې 1 صحیح نو 210 به ورته روغ ورکې او بل به ورته 1/2 ورکې د دې نیم به وله ورکې د دې نیم به وله ورکې نو 105 نو 210 یو او 105 نور 315 شو دا د یوې ښځې حصه معلومه شوله پکې نو چې د هر یو معلومه ازارت تعریف نصیب کل واحد من احاد ذلك الفریق فقسم ما كان لكل فريق د هر فریق چې کومه حصه دغه تقسیم کا من اصل المسله على عدد رؤوسهم په عدد رؤوس دغه فریق باندې او ثم اضرب الخارجه بیا د خارج ضرب کا په مضروب کې فالحاصل حاصل بنصیب کل واحد حصه د ار واحد احاد دغه فریق نشي وجه اخر دریمه طریقه دا چې ان تقسم المضروبه ګوره دا ښځې وې د دوی حصه د 24 نه څونه و 3 یو کې تخیم دا نور به ځان خپله جوړول بل موږ جوړ کړی و
مضروب موږ راور کو 2 مو په 3 کې ضرب کو 3 مو په بل کې ضرب کو مضروب مو 210 ته ورسو دا مضروب 210 دا مضروب نو دا ته وی چې دا سکار مخ کې خو په دویم کې موږ تقسیموله حصہ اوس حصہ ما تقسیمو دا مضروب راواله په دوی تقسیم کا نو 2 په 3 کې هغه په بل کې بیا مو 210 مضروب ته نه جوړ کو دا مضروب راواله په هر طریق چې ته تقسیمې نو موږ دا مضروب 210 راواغسته په دې خزو تقسیم کا خزي دي 210 چې په خزو تقسیم کې نو څونه برسیږي 105 مضروب دې تقسیم کو اوس دا راواخله او ضرب کا په حصہ کې ولا دا راواله په حصہ کې ولا ضرب کا نو 105 راواله حصہ د دوی به د 24 نه 3 نو دا 105 په هغه 3 کې ضرب کا کنه نو 315 بیا نشو نو دې څه وکړه وجه آخر وهو ان تقسم چې ته تقسیم کې مضروب على اي فريق نشته چې کوم فريق ستا خوخه په هغه تقسیم کا نو تا 210 تقسیم کړ په دوه خزو باندې 105 دی وی خزي ورسېدل ثم مضرب الخارج بیا دا خارج 105 دی دا ضرب کا په نصیب الفريق الذي په نصیب د هغه فريق کې قسمت عليهم چې په چا باندې تقسیم کړو مضروب نو موږ په خزو تقسیم کړو نو دا دغه په حیثیت د 24 نه 3 و 105 په 3 کې ضرب کا نو په حاصل نصیب كل واحد حاصل د دینه بدا حصہ د ارواحید و د احاد دغه فریق نه درې طریقې فی او وجه اخر سلورمه طریقه و دا طریق النسبت ده طریق النسبت وګوره د دې فریق چې کومه حصہ ده اق نسبت باندې دوی لا ته حصہ ورکوا ګوره دغه خزي دي توله د 24 نو ورکړه درې 24 نه دی ورکړه درې او دا درې چې موږ نسبت کوو د دوه خزو ته نو د دریو دوه ته نسبت چې کینو څنګه به کینو ښکاره ده چې دا خود سینه کیږي نو دوه به روغ راځي او یو به نیمیږي نو 1 صحیح 1 بټې 2 د سیده کنه نو کم چې د دوی حصہ وا د دې وی خزي نسبت سره راځي نسبت دا راځي 1 صحیح 1 بټې 2 د نسبت ده په عمدي نسبت باندې دوی له د مخرج نه حصہ ورکا په دې نسبت باندې مبلغ ثالث نه ورکا دلته 1 صحیح 1 بټې 2 ده لاړ شم هغه ته چې کم ده کم چې داغه حصہ وا مضروب 210 دی په اق باندې حصہ ول ورکا 1 صحیح 1 بټې 2 لږه نه ورکا نو 1 صحیح 1 بټې 2 چې ورکې نو 1 صحیح 1 بټې 2 1 صحیح 210 دی 1 بټې 2 د دینیم ول ورکا نسبت د قدر کم چې دلته د حصہ په کم نسبت په اق نسبت ول مخرج ورکا نو د فرمای وهو الاوزه دیو توزه وی ان تنسبا سهام كل فريقين تنسبت وکي د حصو د ار فريق مونږ ته د خزر واغسته داغه حصے و درې داغه نسبت وکا من اصل المساله اصل د مسلې نه درې رسیدل د دې دریو نسبت وکا اله عدد رؤوسهم عدد رؤوس ته رؤوس دي دوا مفردن نو درې چې ته دوه ته منسوب کې نو سبا کېږي 1 صحیح 1 بټې 2 برازي په عمدقه نسبت باندې ثم تعطي بیا ورکا بمثل تلك النسبه په عمدي نسبت باندې من المضروب نه دقه سی ورکا کنه مضروب دی 210 نو الته 1 صحیح ورکا 210 روغ ورکا او 1 بټې 2 نیم ورکا نو 315 وتی جوړیږي بتلك النسبه من المضروب لكل واحد ارواح من احاد ذلك الفريق